الله الرحمن الرحیم باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت. دی باب کې دا مخکې نه چې کوم را روانو دی کې څه بعضې نرمۍ بعضې هغه احکام چې د هغې تعلق سفر سره وي او مونځ سره یې تعلق وي نو د هغې نرمو ذکر وکړی کې مخکې موږ بار بار ویلی دي بني آدم چې روغ وي نو د لپاره په مونځ کې قیام فرض دی ودرېدل که یو سړی مریض ومي بالفرض بیمار دی او د یو ساعت دپاره ودرېدی شي نو دی د نیت په ولاړې وتړي او خیر دی بیا دې کیني خو مونځ به هر صورت کول پکار دی دې ته سهولت وایي دې ته اسانتیا وایي یعنی الله په خپلو احکامو منلو کې سختی نه ده کړې بلکې د انسان باندې رحم و کرم کړی دی او که دته څه عذر دی څه تکلیف دی نه یې ورته اسانتیا راولي سفر کې هم دغه معامله وه چې چونکې اړې لوی تکلیف ده وي د دې وجې نه څلور رکاتیز مونځونو کې ورته وویل چې دوه دوه رکاته کوه خو مونځ به نه پرېږدي زمونږ خلک مسایلو نه واقف نه وي څوک چې داسې وکړي نو هغه ته بد ګوري بد نه کتل پکار دین لوستل پکاري دین چې سړی ولولي نو په خبره باندې پوه شي ما ویلې او تا ویلې پرېږده رسول الله صلی الله علیه وسلم څه فرمایلی دي هغه څه کړي دي دکه بنیادي څیز ده نن د دې خبرې کولو ضرورت په دې باندې دی چې اکثرو کورونو کې زنانه مونځ نه کوي بیلما ځي او که کوي هم بالفرض نو هغه په داسې ټایم کې کوي چې مونځ ټایم مکروه شوي هغه مکروه ټایم کې هم چې کوي نو هغه هم په ناستې کوي بغیر د عذر نه دا ټول مسایل زموږ دې کورونو کې شته دا جدا ده چې نارینه سترګې په بډه ووایي ځان اوده کړي چې زه نه وینم په ناسته مونځ نه کېږي د زنانه چې کله روغ وي په مونځ کې ودرېدل فرض دي که دې ته څه عذر نشته دی شرعي ټوله ورځ ګرځي راګرځي دا په ناستې مونځ ولګوي دا ګناهونه دي دا بې خبرۍ د وجې کېږي او د غفلت د وجې کېږي او د اصل هغه دی چې مونږه اسلام زده کړی نه دی بس کوم شی چې زمونږ کور کې را روان او مونږ لیدلی دی مونږ هغه کوو عالم سره نه کینو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث نه اورو نه لولو د هغې د وجې نه زمونږ عملي ژوند ډېر کمزور دی دا کوتاهي مه کوئ کور کې زنانه په دې پوهې کوي خپلې چې په مونځ کې ودرېدل فرض دي او که بالفرض تا ته عذر وي نو پکار دی چې ته بیا نور هم نشي ګرځېدی چې نوره ګرځې راګرځې نو یوازې مونځ په ناسته کول ستا ګناه دی دا اړو کېږي نه داسې زنانه دي چې د هغې عمر ما نه ډېر دی او چې کله نه بالغې شوي تر اوسه پورې په ناستې مونځ کوي چې ما ورته ویلي چې دا مونځ نه کېږي نو اوس چل نه ورځي څه وکړو ما یې څه وکړو موږ له څه چل راځي مسلمان له دا پکاري چې خپل فرایض خو کم سے کم وپېژني چې زما مونځ کې څه فرض دي ولاړې باندې مونځ چې چا بې عذره کړي دا نه دی شوی داسې خوشفهمۍ کې پراته دي چې ګنې زما مونځ شوی دی ولاړې نه دی کړی په ناستې یې کړی دی بغیر د عذر نه یې کړی دی دا مونځ نه دی شوی فرض خو اډو کېږي نه نو بهرکیف دا هغه سهولتونه دي لیکن د دې مطلب دا نه چې انسان دا هر ځای اپلای کوي د دې وجه نه دی باب دی چې نفل مونځ سړی په سورلی کولی شي خو په سفر کې کولی شي کلي کې نه کلي کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم هر یو مونځ قبلې طرف ته کو دا لازم و توجه الی القبله فرض ده لیکن څنګه چې الله رب العزت څلور رکاتیز مونځ دو رکاتیز ای فرضو کې کمی راوسکه دا پیغمبر نه دی کړی دا الله کوي تو دا رنګې یو سړی که سفر کې دی
د دشمن نه یره ده، میدان جنگ کې دی، دا ټول په دې کې شامل دي. او د نفل موسقي نو د هر خوا چې موسقي نه کولی شي، په سورلی باندې کولی شي، هر خوا چې مخ راځي. دا حکم د حدیث نه دی واضح، دا حکم د قرآن مجید هم دی. قرآن مجید فرمائی وللہ المشرق والمغرب فاینما تولوا فثم وجہ اللہ ان اللہ واسع علیم. سورۃ البقرہ کې آیت کریمه ده. دې ګڼ تفاسیر دی، یو تفسیر پکې دا هم دی چې دا آیت کریمه دا نازل شوې ده د سفر په باره کې، کله چې سړی په سورلی مونځ کوي. په دې سلسله کې سورلی کې منځونه راځي، بس مس پرېږده اخو درولی شیخ خو اجاز کې بس چل گئے. کوم خلک چې حج او عمرې لځي نو څو منځونه یې په لارې راځي، یو خو راځي کم سے کم د پاکستان. اگر چې هغه خلق مسلمانان دی هوښیار دي، هغې داسې وخت کې فلایټ پورته کي چې هغې کې یو مونځ دلته وکړي بالفرض د ماسپښین، د مازدیګر هغه هلته ورسي. لیکن هر وخت خو داسې نه کېږي، کله کله داسې ومشي چې د ماښام د مونځ نه مخکې به ستا اجازه راوچت شي، او د ماښام او د ماخستن مونځ کې میانځ کې فاصله ډېره نشته، خو دا دوه منځونه په جاز کې راځي. و دې سره وسه کې اوس فرض مونځ پرېښودل یا فرض مونځ رستو کول دا جایز نه دي، دا حرام کار دی. د دې وجې نه دې دور کې اکثر مفتیان دا وایي چې دا کولی شي، بس کوي دی هر څه چیز. څوک دا قید لګوي چې نه که دی پوهېږي په دې باندې چې زه ان ټایم کوزېدی شم نو بس هلته دې وکړي بیا. خو بارکیف رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه د دې عمل ثبوت قرآن کې شته دی. داسې امامان تیر شوي دي محدثینو کې چې هغوی به ویل چې ته کم یو حدیث وی چې دا حدیث قرآن کې شته مضمون چرته کې نو هغه وي زه دا ته خولی شم چې او فلان کی آیت کې دا شته. دا علم سره تعلق لري، یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث فرمان خود هغه دی، لیکن د هغې بنیاد هغه وي زه قرآن مجید کې خولی شم چې دې بنیاد قرآن مجید کې شته. پخوا حدیث علم ډېر زیات و، د قرآن علم هم ډېر و، نن د قرآن او حدیث علم نشته. حافظان به بے شک تلاوت کوونکي ومي، قاریان به وي، لیکن دا عالمان نه دی. علم ځان له څیز دی. دا کم کار چې کېږي دا ښه کار دی، انکار دی نه کوو، خو دا پوره کار نه دی. تی خو یو پهلو زده که، مثلا قرآن مجید یې زود کو، ښه خبر وشو، ډېر برکتي انسان دی، لیکن آیا په دې باندې کار ختمیږي؟ نه، دله ترجمه کول پکار دی اوس چې پای پوه شي چې زه قرآن مجید کې څه وایم. خو چې کله ترجمه باندې پوه شي نو بیا د هغې تفصیل زده کول پکار دی. ښه عالم نه کار والا هغې سمیخ علم نشته د قرآن، حفظ شته لیکن علم نشته. د حدیث هم دغه معامله ده، د حدیث کتابونه شته دی لیکن استاد نه څوک نه وایي. په دې وجه خلکو ته یو مختصر حدیث ښکاري او میانځ کې یې ډېر لوی علم وي، استاد چې ووایي پته ولګي. نو مسله دا ده چې فرض منځونه به رسول الله صلی الله علیه وسلم په سفر کې ښکته کول. اوس ته هم سړی کوشش دا کوي چې ښکته دې وکړي. امر مجبوری دا یو لوی فلائٹ دی بالفرض د 18 غنټو دی، د 24 غنټو دی، لیکن وسه گئی مونځ رستو کول مسلمان په کتاب کې نشته، او بیا 18 غنټو کې به څومره لیټ کوي چې مونځ ته قضا کېږي بیا ورسره سګي. و دې وجه نه بعض علما په هوایي جهاز کې یا کشته مشته کې هم د کولو قایل دي. په دې وجه باندې دا نه وایي چې هر وخت کولی شي د څه وګې د آخر مونځ قضا کوي او که نه کوي بېخ. نو قیاس هغې په دې کړی چې څنګه الله بعضې فرایض پرېښي دي نو موږ به هم دغه فرایض مجبوراً پرېږدو. دې سره اختلاف هم ته ساتلی شي چې نه زوال ته کوم. خو بارکیف دا بعضې مسائل دا گمبیر جوړ شي، انسانی سوچ به دې کې فیصله نشي کولی.
حدیث دا عبداللہ ابن عمر کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی السفر علی راحلته حیث توجہت به منز بکو رسول اللہ علیہ وسلم پا سفر کی علی راحلته پس پلس ورلے حیث توجہت به ارخواچ بدا غی مخیدو دا سر یعنی نفل منز دارنگے سنت منز او حدیث کرا دی دے حدیث دے آخر کرا دی یو تیرو علی راحلته وطر بے ہم پسور لیوان کول وطر او نفل داب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا سفر کے پسور لیوان کول کہ داغے مخ پا مشرق تراتا ہو کہ مغرب تا ہو کہ شمال تا کہ جنوب تا سوال خو یو دا شو چې توجه الالقبله دغلته څه شوه نو هغه مستثنا شوه دی د هغې نه استثنا شوه او دویم یوازې د هغې نه ونه شوه بلکې سړی چې په سورلی ناست دي نو دی به سجده څنګه کوي او دی به رکوع څنګه کوي هغه هم د حدیث کې خبره شته عقل به نه چلی خپل عقل یو غاړې ته کېږده د چا چې دین دی او د چا شریعت دی څنګه چې هغه کړي هغه شان کولی شي یصلی فی السفر علی راحلته منز بے کو فی السفر پا سفر کی علی راحلته پا خپل سورلے حیث توجہت بے اغی چی با ہر خواہ مخ کو د سرا دے بے دا پاسا ناس تو ہر خواہ چی با دا اغی مخ راتن رات وقت محدثین لیگی دے کہ آسانتیا دا یواز سفر کے نا دا بلکہ صلاة الخوف کم دا تا سر یہ دا جی دشمن دا دے مشرق دا غالی رازی ادمو د نفل اراده ستا اشترخ بس وی کدی طرف دی مخ یعنی شریعت د دې اجازت ورگئی خوف کی سفر کے مور گئی سبے کول یو میں او ایمان اشارہ بے کول اشارہ خدا چې د استاد نه نو خلک اشاره داسې کوي باندې خلک یې کنه موس چې کوي په ولاړه موس کوم څنګه کوي د سترګو په اشاره کوم د کلي کې داسې خلک شته موږ راځي مسائل چې قرآن او حدیث کو اشاره نشته نو اشاره خو دې ته وایي که نه یا ناسته یا ولاړ نه لاس یې نېخ کړی دی او هغه د رکوع دپاره داسې کوي سجدې دپاره داسې داسې ځوانان هم شته چا ګوته ودرولي هغه ښکته پورته کوي د یوم ایمان خدا مطلب نه دی دا استاد نه ووایه دا چا سړی لیکلی دی په کتاب کې بس تا اشاره ویلې ده نور پې نه پوهېږي کتاب چې ته د استاد نه ونه وایې ته به نه پوهېږي زموږ دا لویه بدقسمتي ده یو سړی چې نټ کس کوي نټ نو د هغې دپاره د استاد نه زده کړې ضرورت یې که نه یو نټ چې ته کساوی کلکی یا کولاوی نو ته نټ کولاولی شي یا به یې د سر لرې کړي یا به د اشې راخلاص کړي چې تجربه کار سړی استاد یې نه به تا ته چل وښایي چې دا خلک داسې وکړي داسې وکړي لوی مصیبت دا دی چې که یو سړی میخل وشي نو د هغې چل هم چا نه زده کوي خو دا دین داسې یو څیز دی چې بس ځان له وګوره ځان له پې عمل کوه څه خرطوب دی دې ته په دین عمل نه وایه پوهېږې نه نو دا چا نه ووایه په دې سکولونو کې مضمون ویلی شي ساینس هغه ساینس کې دا طریقې چې کې عملی سوزونه یې ته پریکټیکل وایي ہر مضمون پرائیویٹ کیږي لیکن ساینس پرائیویٹ نه کیږي خلک یې ولې نه کیږي دې طالب علم له پریکټیکل نه ورځي په لیبارټرۍ کې کیږي هغه استاد غواړي ته دین نه ګپ مه جوړوئ چې دا چې حدیث راغلی دی پې عمل کوم دا پوهې سړي نه ورته پوښه به تا پوهېږي څه مطلب دی دوه درې ټکي پښتو یې زده کړي دوه درې ټکي عربي زده کړي او بیا هغه جماعت سره باروتي که بس یو دې سم نبي جوړ کړي هر ځای خلک راجمع کړي کتاب راوایي لګیا به شي لکه ته څه پوهېږې په دې باندې پوهه حاصله که بیا ووایه اختلاف مسئلې سره نشته اختلاف دې سره دی چې ناپوهه سړی ولې کتاب وایي ډېرې څه کیسې میسې وکړي که دا مثال دی د هغې ته یو مې ایمان مطلب دا اشاره به کوي څنګه به اشاره کوي نو همدغه کوي ما ورته وویل زموږ دې کلي کې ما نه 2 کسانو تپوس کړی چې مونږ داسې کوو
داسې به نه کې یومي ایمان، دا مطلب دی چې اشاره به کوي. اشاره دا مطلب چې ناس خو دی که نه، او چې کله ناس دی او رکوع لدي لږ غونده به ټیټ شي، معمولي غوندې سورلی باندې سمع الله لمن حمده ووایي، نیغ شو ربنا لک الحمد الله اکبر، دا به لږ غوندې نسبتا زیات کو یومي ایمان دا مطلب. یعنې سورلی باندې دی د رکوع دپاره به لږ ټیټېدلي او د سجدې دپاره به ډېر ټیټېدلي. دا مطلب به نه وي چې سر دی هلته د څاروي په ملا ولګوي، دا هم د ځانه خلکو کیسې جوړې کړي، ډېر پکې دغه چل کوي چې جي سر به هلته ولګوم که نه، سر لګول به کېږم دي چې ته په سورلی ناست یې، سر په څه شي لګوې؟ دین چې کوم دی دا د همیش دپاره کتاب نه مه زده کوئ. داسې خلق به و چې هغوی به د کتاب نه دین زده کوو، د پلار نیکه د کتاب نه بار به نه ووتی، نو هغوی نه به محدثینو حدیث نه اخیستل، بیا دی نه پوهېږي، هته به کتابي وي، کتابي ملا دی. کتابي ملا دی ته وایي چې آتش کتاب لوستی په خپله سمې باندې، استاد نه یې زده کړی او نه یې دومره مهارت وي، نو غلط سلط مسلې ښیي. نن زموږ د علاقو کې دغه چل دی، سړی به لاړ شي پښتو کتاب به راولي، فلانی کتاب دی په دې، دا به ښیم خلکو ته. خلک هم وایي چې ټیک ده، بس دا سمه خبره ده. زموږ د پاکستان قانون په اردو ژبه کې لیکلی دی، دستور پاکستان په اردو کې دی. لړ شه هغه راواله، نیر باندې ناست یا ګراؤنډ کې ولاړ یا خلک د ځانه ته وکړئ زموږ د پاکستان د آئین دا مطلب دی. کولی شي ته د پاکستان آئین په اردو کې لیکلی دی، هر لیکا پڑھا سړی هغه لوستی شي، لیکن د هغې د تفصیل اختیار هغه چاته دی چې هغه LLB کړي. LLB چې نه یې کړی هغه د پاکستاني دستور تشریح نشي کولی. د دین ته هم ګپ جوړ کړی دی، بس چا پکې څنګه سمسایه والا وی والا وي، ای پلان کې ځای کې ډېر وخت لګولی، پلان کې ځای کې 200 کاله خو یې لګولي. دین یې چې د استاد نه نه ویلي دی په دین نه پوهېږي، مهرباني دې وکړي دی نه بیانوي. دا حرام دي، دا یې خلقو دپاره چې هغوی دین نه ویلي او کتاب نه وایي. کتاب نه مه وایي، کتاب به صحیح ته پې پوهېږي نه. زموږ دې مسجد کې یو سړی و، ډېر مخکې الله دې وبخي، ساده سړی و، مونږ ترجمه کوله، ترجمه کې رالل چې د غل سړي او د غل ښځې، د غلې ښځې لاس دې ځای کې پرېږدی، اسلامي حکومت ته حکم دی. دې ته اردو کې ګټه وایي، ګټه. نو ما یې چې مړوند کې پرېږدی، سړی وقارېد، ما دې چې استاد زوی امانه دې غلطه وکړه. ما یې څنګه کاکا؟ وایي چې نه، دا ځای به وله په ګټو ولو، لاس به وله په ګټو ولو. زما په کتاب کې داسې ترجمه لیکل ده، ډېر لوی سړی و، لړ په منډه منډه وایي، نامیان ډېر ساده یې، کتاب یې راوړو، قرآن مجید راوړو، ما دې کې دا لیکي. ما دا خو ګټه دی، ګټه دې ځای ته وایي، که مې د پښتو وایي ګټه وایي، که ته اردو کې پتر وایي. دا زموږ د خلکو پوهه ده. د ټانګوان سکول کې زوم یو سړي زوی چې کوم دی شهید شوی یو جنگ کې، هغه پسې خط راغی چې آپ کا بیٹا میدان جنگ میں کام آیا. نو ما هغه ته اظهار هم نشو کولی. ما ورته وایي چې ره ته کور ته لاړ شه، بس انتظام وکړه، شاید ستا بچی چې کوم دی نن یا سبا راوړي هغوی وفات شوی. چې هغه لړ بولي استاد هغه ته وایي دی خو دا مطلب دی چې ستا زوی چې کوم دی د جنگ په میدان کې کار کوي، لګیا دی. دا حالت دی. اردو نه پښتو کې ورته ولیکه، والله کې پوهېږي به. دا استاد نه وایه، دین د استاد نه وایه. چې راغی ما ته سړي په مخ خبرې وکړه، ډېر شیخ ته وګوره، ته پکې پلانې، ته پکې پلانې، تا زما زوی یې مړ کړ. ما ورته کاکا دی ورته صحیح وایي، زه پوه شوی نه وم چې څنګه لړ نو زوی یې ورله راوړی. خو کام آیا باندې نه پوهېږي چې کام آیا څه مطلب دی. کام آیا دا مطلب چې بس لاړ رخصت شو. نو ګټ نو پرسې دا نه چې کتاب کې به نه لیکلي، کتاب کې صحیح لیکلي، خو دا به پوهېږي نه. دلته دغه مسله ده، حیث توجهت به رسول الله صلی الله علیه وسلم بس ورلی باندې ناستو
نفل مونځ به کو هر خوا چې به مخ راته نه راته وخ دا خبره صرف او صرف دا خصوصیت نه د نبی کریم وسلم دا صرف د سفر مسله یوم او ایمان اشاره به کوله اشاره کول او هغه دا به چې د رکوع د پاره لږ سر ښکته کول د سجدې د پاره لږ ډېر سر ښکته کول دا مونځ به کو صلات اللیل مونځ د شپې نفل به دغه شان کول په لار باندې الا الفرائض لكن الفرائض بخلاف ذلك لیکن فرض مونځ به د دې نه جدا طریقې باندې کو یعنی کوزیده به واقع ده فرض مونځ په سورلې نه کېږي امو چې کوم دوايي اجازه وي خو ډېره انتهایی مجبوري ده که هوته اجازه نشي ودرولې کنه کته ویل ته کوز کا ځبخ کا د مونځ کوم بیا به وخېږي یک خدا مسله نه کېږي په بسونو مسونو کې کېږي هغې دپاره موږ سره یو بل شی هم شته دی هغه دا چې سړی دوه مونځونه یو ځای کړي خلک په دې عمل نه کوي دا د اهلحدیثو کار دی اهلحدیثو کار نه پیغمبر کار دی چې ته پوهېږې چې زما مونځ ما ته ګاډی څوک نه ودرېږي نو یا مخکې ټایم کې وکړه یا وروستو ټایم کې وکړه بل مونځ سره وکړه د هغې مثالونه حدیثونو کې شته دی بغیر د عذر نه د عذر د وجې ویوتر علی راحلته او رسول الله وسلم به وترم په خپله سورلی باندې کول وتر خو بیا نه پرېښودل که نه وتر بیا نه پرېښودل لیکن دا فرض خو نه دي که نه دې حدیث کې موږ ته استثناګانې اسانتیاګانې معلومې شوې چې کله زه په سفر کې یم ما ته مشکلات دي کوزیدی نشم نو نفل او وتر دا موږ په سورلی باندې کولی شو او که بالفرض داسې وي چې ګاډی نه ودرېږي بس اډو روان دی بعضې خلک په دې بد ګڼي ته ورته فلاین کوچ ودروه طبیعت یې خراب شي چې مړه کور کې کوې منځونه دا د مسلمان د شان خلاف یې ښه دا را چې حکومت یو داسې انتظام وکړي چې بھائی د مونځ په ټایم کې به ګاډی ماډی نه ګرځي عربو کې دي داسې که نه سوال نه پیدا کېږي چې بانګ دی ویلی شوي او څه ګاډی دی رواني یا دکان کولوي یا د څوک کاروبار کوي دا کېږي په اسانه کېږي زمونږ خیال دا چې مونږ به غریبانان شو که نه هغې غریبانان شو مونځ پابندۍ سره کوي نو غریبانان شو که مالدار دی خلک پوهېږي نه په خبره باندې دی وایي که ما دا کار ونه که زه به غریب شم نه غریب کېږي د الله عبادت وکړه نو بیا ګوره چې څه کېږي دا ممکن دا چې بالفرض ګاډی نه ودرېږي یا ملګري داسې دي نو ښه دا چې انسان یا صلات قبلیه یا صلات بعدیه سره هغه مونځ وکړي خو بس مس کوي نه کوي مونځ ځکه هغې باندې دا څیزونه نه اپلای کېږي دا خلک زیاتېږي چې نه ودرېږي جاز باندې اپلای کېدی شي ځکه چې جاز ته نشي ودرولی او نه ځای کې ایرپورټ وي بهرکیف د حدیث کې موږ ته دغه استثناګانې ذکر کړي او دا سهولت یې ذکر کړه اقول قولي هذا استغفر الله لكم